أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. زمون پرون تیر درس کې د سوره بقره آیت نمبر 48 وال تفسیر ویلو او د چې مدا ذکر کړو چې دنیا چې اگر کوي مجرم یو جرم وکي نو بیا باز یا سو چل ول باندې ست طریقو باندې ځان خلاص کی خو په آخرت کې دای په طریقه یو مجرم په طریقه لاله لپکړ نه نشي بچ کېدلا. البته د الله پاک د رحم او د کرم لپاره چې یو انسان د الله د رحم او د کرم مستحق جوړ شي چې د الله پاک یو بخشي نو هغه ولار دا اپ دې ژوندۍ کې د توحید د قران او سنت منل او اتباع کول، یعنی اتباع د قران او سنت کول په دې باندې د اخلاص د لشي په آخرت شي. نو بل مدا ذکر کړو چې یو شفاعت چې دا یو شفاعت چا د لپاره جایز ده نو دا مو ذکر کړو چې یو پیغمبر کچېره د پلار مشرک یا کافر مرشوي نو هغه د لپاره شفاعت نشي کولای، یعنی دا ناجایز ده. یعنی مثال حضرت ابراهیم علیه السلام کوم د پلار د لپاره دا شفاعت نشي کولای. دغه شان کا یو پیغمبر غزوی که کافر مشرک مرشوي نو هغه لپاره د آخرت کې هغه پیغمبر هم شفاعت نشي ورپاره کولای، یعنی هغه الله عذاب نه نشي بچ کولای. مثال حضرت نوح علیه السلام یو زوی او چا کافر مرشو. نو شفاعت ستوایی شفاعت حقیقت او د اقسام. شفاعت په دوه قسمه ده، یو جایز او بل ناجایز. یعنی الله چرته الله اذن کړی وي، یعنی الله حکم کړی وي نو دې ته جایز وایي. چې الله حکم وکړي چې شفاعت کول حکم یې کړی نو دې ته جایز وایي، او چې الله اذن نه کړی الله حکم نه کړی نو دې ته ناجایز وایي، ناروا وایي. بیا شفاعت په دوه قسمه ده، یو شفاعت دنیاوی او بل شفاعت اخروی. اولنی قسم چې دا شفاعت دنیاوی، نو شفاعت دنیاوی کې هغه دوه قسمونه چې دي. دنیاوی شفاعت دوه قسمونه، یو دا چې الله کله اذن کړی یعنی بالاذن دی الله اذن، او بل چې هغه ناروا ده چې الله اذن نه کړی. نو شفاعت دنیاوی بالاذن هغه اولنی قسم دا ده چې ژوندی مسلمان بل ژوندي مسلمان ته وایي چې ما ته دعا وغواړه الله پاک نه، یعنی ما د پاره الله پاک نه دعا وغواړه چې الله پاک ما دا کار وکړي یا الله پاک مې دا کار سم کړي، نو دا جایز ده. دوم قسم هغه دا چې یو ژوندی مسلمان خپل مسلمان مړي د پاره د والدین وفات شوي مسلمان په اسلام په حالت شي یا رشتہ دار یا نور مسلمانانو د پاره چې مړ شوي دي هغو د پاره چې دا دعا غواړي نو چې دا زمونږ دا مړی وبخي الله نه دعا غواړي، یعنی مثال لکه جنازه وغیره، نو دا هم جایز ده. بل شفاعت دنیاوی خو چې ناروا ده یا ناجایز ده. دغه چې اولنی قسم دا ده چې یو ژوندی بل ژوندي ته آواز کوي بې د اسبابو چې زما له دعا وغواړه، یعنی یو ژوندی بل ژوندي ته چغه وایي ناره وایي هغه د بې اسبابو، یعنی هغه کس موجود نه او نه بل دا سبب لکه موبایل فون وغیره نه، او بل دا خپل پیر ته یا بل کس ته چغه وایي بلا د اسبابو نه چې ما مدد وکړه، نو دا ناروا ده، ناجایز ده. دوم قسم د شفاعت دنیاوی نه چې کومه ناجایز ده، دوم قسم دا ده چې یو ژوندی ځي او بل مړي ته یا قبر ته یا مړي والا مجسمه جوړه ده یا بوت وغیره، او هغه ته وایي چې زمونږ لپاره د الله نه دعا وغواړه، دا بالکل ناروا او ناجایز دي او دا ممکن نه دي.
لکه چې څنګه پارا نمبر 11 سوره یونس آیت نمبر 18 چې دی باندې رد شوی ده. شفاعت بل قسم چې اخروی ده، آخرت سره تعلق لري. شفاعت اخروی چې آخرت کې به کوم شفاعت کیږي نو دا 5 شرایطو باندې مشروط ده. یعنی شفاعت اخروی دا مشروط دی په 5 شرایطو سره. شرط اول دا ده چې قیامت به قائم شي. یعنی اول به چې شرط پوره شي چې قیامت قائم شي نو بیا دا شفاعت اخروی شروع کیږي. دوم شرط دا دی چې الله کله اذن وکړي، نه الا باذنه، چې کله الله حکم وکړي، الله اذن وکړي د شفاعت کولو نو دوم شرط ورپاره دا ده شفاعت اخروی دی لپاره. دریم دا شفاعت کبرا. دا شفاعت کبرا به نبی علیہ السلام کوي خو په حکم دی الله پاک سره. الله حکم به وکړي نو هله به نبی پاک صلی الله علیه وسلم شفاعت کوي د خپلو امتیانو مسلمانانو د لپاره. خو هغه د لپاره نه مشرک لپاره نه بدعتي لپاره نه. او سلرم مومن د لپاره بیا کوي. شلرم شرط دا ده چې مومن د لپاره به شفاعت وي، یعنی موحد د لپاره به وي شفاعت وي، مشرک د لپاره شفاعت ناجایز دی. او پنځم شرط دا ده چې مومن ته به اجازت وي، یعنی هغه چې ایمان د قبولیت اعلان وشي نو هله به شفاعت کولی شي د بل موحد د لپاره، یعنی مشرک د لپاره بني موحد د لپاره. یعنی داسې هغه موحد به چې عقیده به ټیکي، عقیده به توحید د قرآن او سنت عقیده، شرک نه به ځان ساتلی، دنیا کې بدعت نه به ځان ساتلی. الله وایي زه هر څه معفوم خو شرک نه معفوم. نو نور څه ګناهونه به ونه شوي نو دالته به الله پاک هغه اعلان وکړي چې که څوک دې لپاره شفاعت کوي نو کولی شي. نو څنګه مخکې موږ ذکر چې نبی علیه السلام شفاعت کوي، شفاعت کبرا دغه شان نیک خلک به هغه کوي چې خپل هغه وشي اعلان قبولیت اعلان وشي نو هغه بیا نور لپاره چې تاسو به لپاره شفاعت کولی شي. خو هغه کسانو لپاره چې هغه عملنامه کې چېرته هغه نه شرک نه نو هغه د لپاره او نور ګناهونه ونه شوي، نو صغیره ګناهونه ونه شوي یا نور خو چې شرک نه علاوه ګناهونه شوي نو او عقیده توحید قرآن و سنت عقیدې باندې وفات شوی نو دې لپاره به شفاعت کولی شي. وما علینا الا البلاغ.